کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات او زه مراد علي خان کتونکو ضلع شنګله خو به تاسو ډېره کتلې وي خو دا وخت زه چې په کوم سیمه کې ولاړ یم تاسو زما په شا باندې دا ښایسته نظاره ګورئ دا کالام نه دی نه دا داسې بل څه ښایسته ځای دی دا زه د ضلع شنګلې په یو ښایسته سیمه برج بانډه کې موجود یم چې دا د کروړې نه تقریبا د 30 کیلومتر په فاصله کې ده موږ دلته راغلي یو دلته شوکت یوسفزی چې دی صوبایي وزیر هغه د دې دغه حلقه ده هغې وزټ هم کړی څه افتتاحګانې مو کړي دلته یې روډ هم منظور کړی موږ دا سیمه په اول ځل وکته ډېره ښایسته وه د دې دا دنګ دنګ غرونه دا ښایسته دا صفا سوتره اوبه دا ښایسته سیمه دا مې سره شریکوله دا وخت را سره د دې ځای سیاسي مشران چې کوم دي سدید خان او وقار خان را سره موجود دي چې د دې تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره دی شوکت یوسفزی سره هم مونږ خبرې وکړې هغه هم تاسو واورېدو د دې نه اورو چې یاره کوم افتتاحګانې شو د دې سیمې په حواله باندې چې دا دومره ښایسته سیمه ده او اوسه پورې چې دی دا د سیاحانو چې دا پټه پاتې شوې وه نو دا په اول ځل باندې مونږ ښکاره کوو د خپل دغه د سکرین باندې دوی به موږ سره هم دا خبرې کوي دا راته ووایي چې د دې علاقې په حواله راته ووایه چې دې ځای ته څه نوم وایي او څومره کیلومتر لاره ده او دا افتتاحګانې مو شي په هغې به راسره خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې د ستاسو ټولو ټیم انتهایي مشکور یم په دې وخت کې چې موجود یم د دې ته وایي لوګې او نن چې کوم افتتاح شو نو هغې ته وایي برج بانډا روډ د هغه تقریبا د دې نه بیا 4.5 کیلومتر چې دی هغه فاصله کې دی او یو انتهایي ښایسته علاقه تاسو ویل دا چې تاسو په خپله ذکر کو دا نه کالام دی نه مري ده نه بل څه ځای دی دا ضلع شنګله ده په شنګله کې بیا د کاڼا سیمه ده یو ښایسته علاقه خو دې موږ راکړې ده داسې چشمې داسې اوبه دا په تاسو ووینئ د انګریزان مصنوعي جوړوي ځان له خو بیا هم هغه داسې نشي جوړولی نو موږ خو خپل طرف نه د دې قوم د طرف نه د شوکت یوسفزی وزیر اعلی محمود خان د عمران خان ټول ټیم انتهایي مشکور یو شکریه ادا کوو چې په اول ځل باندې داسې علاقې د شنګله کې مخې ته پروموټ شوي او داسې شنګله کې نورې علاقې هم شته چې هغه پروموټ کول هم غواړي او هم پکې لګیا یم یو صوبایي حکومت پکې خپل کوششونه کوي شوکت لالا خپل وقتاً فوقتاً د دې خاورې خلکو پیغام وزیر اعلی صاحب ته رسوي او داسې دوه روډه منظور شوي اوس کافر بانډه ده برج بانډه دې نه بعد انشاءالله پیر سر روډ مرحله ده شلغو سر دی نورې داسې پکنیک پوینټس چې کوم دي هغه ډېرې ښایسته علاقې دي موږ د هغه ټولو شکریه هم ادا کوو او ټوریزم چې کوم سیلانک دي که هغه انټرنیشنل لیول باندې دي که هغه د ملکي لیول باندې دي که هغه د ملاکنډ ډیوین خلک دي نو موږ هغو ته دا دعوت ورکوو چې راشئ دا علاقه وینئ د دې ښکلا وینئ د یخې هواګانې وګورئ د دې موسم انجوای کوئ او د دې خلک چې کوم دی انتهایي مهمان نواز او د مېلمنو قدر کوونکي والا خلک دی او دلته به انشاءالله تعالی د سیلانک په راتلو باندې به لوکل خلکو ته د روزګار مواقع هم ډېرې میلاو شي او امید ده چې انشاءالله شانګله او سپیشلی بیا دا علاقه چې ده ان فیوچر به دا علاقه پروموټ کېږي به او ډېره بهترینه او زه به دا وایم چې خلکو نو بیا پنجاب کې مري چې کومه ده هغه هېره شي انشاءالله. ډېره مننه. وقار خان راسره موجود دی. وقار خان دا ورته ووایه چې پرون تاسو دلته ویزټ کوئ لږ تفصیل راسره شریک کړئ چې کم کم روډونو افتتاحګانې وکړئ او دې سیمې ته چې دی هم روډ منظور شو نو کلې پورې به دا چې دی مکمل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ پرون افتتاح شو لاهور 5 کروڑ روپۍ شوکت صاحب د هغې دپاره منظور کړی وي او بیا دا کاڼا سیمه چې کومه ده کوم چې الله پاک په خپل قدرتونو ښایسته پیدا کړې ده نو دلته کې نن د کاپر بانډې یو ډېره ښکلې بانډه ده او یو ډېر شنه میدانونه دي او بل دا ده چې برج بانډه زمونږ چې کوم ځای کې ولاړ یو د دې نه تقریبا په 4 کیلومتر فاصله باندې ده کافي اماونټ هغې دپاره شوکت صاحب ورکو او د محمود خان د عمران خان د دې ټولو دا ویژن دی چې موږ غریب علاقو کې بیا دا کوم چې ښایسته ځایونه دي دا را برسېره کړو او خلکو ته یې په ګوته باندې کړو چې هغوی وویني هغې ته راشي اوس تاسو وینئ د کیمرې په نظر دا ماته په کافي نږدې فاصله کې واورېدي دا وریځې دا د خوړ شنار دا چرته هم نشته دا د الله پاک یو لوی احسان دی او مسله یوه دا ده چې د هغې دپاره شوکت صاحب او محمود خان کوشش کوي چې زموږ مین روډ چې کوم د بشام ته تللی د هغې نه دا په 30 کیلومتر مسافت باندې ده نو موږ کوشش روان هم دی ریکویسټ هم کوم ستاسو په ذرایع باندې چې دا روډ زر تر زره تارکولی شي او دا 27 کیلومتر روډ دی دا هسې مو وزیر اعلی صاحب منلې ده چې داسې به کوم حالاتو تحت فلحال هغه نه کېږي نو زه هم چې زر تر زره وشي دې علاقو ته دې فایدې ورسي بهر خلکو ته اپیل کوو چې هغوی راشي دا جنت نظیر ټوکړه چې دا وویني او دلته کې مهمان نواز خلک دی دلته کې ښکلې فضاګانې دي ښایسته خلک دی او عزتمند درانه مشران پاتې کېږي
نو دلته به هغوی ته هر قسمه فیسیلیټیز سهولت سکون امن میلاویږي او هغوی ته به عزت میلاویږي. ډېره مننه ډېره مننه. کتونکو دا وقار خان د دې خبرې هم تاسو واورېدې. د دې سیمې نه واقعي تاسو به په خپله د کیمرې په سترګه چې خوند اخیستی. موږ هم دلته ډېر انجوای کوو. 11 منټه مخکې دلته ډېر زیات په تیزۍ سره چې باران وشو، یخې هواګانې اوس هم چلیږي. ډېر ښایسته موسم دی، موږ یې ډېر انجوای کوو. تاسو به هم ضرور راځئ د دې علاقې نه چې د دې ښایسته نظارونه به خوندونه اخلئ. تر دې دمه خپل کوربه مراد علي خان له اجازه ورکړئ. ولو الله پامان.